دلته ناست وم او جهانګیر دلته ناست و او د هلک زما نه شاړه راغلی دی او جهانګیر یې په دې ځای ویشتلی دی وتښتېد. محمد یاسین خان څه کې راغلی رو وایه 302 کې کوم ځای کړو کې پوټ سره خوا کې څوک دې ویشتي وو جهانګیر هلک جهانګیر هلک دې ویشتي ولې دې ویشتي وو هسې هسې پیسه او په کوم ځای دې ویشتي وو په تندي بیا وتښتېدې د 302 کې کوم ځای چې 302 کړو په څه وجه کړو دا د وردګه کې دا د یو جهانګیر نومي هلک دی او د دې سره خوا کې دی او هغه دلته د اف سی سټوډنټ دی د موږ سره د تانې خوا سره دغه دلته کالج دی کې سبق ویلو خو د دې چې ما کله دغه کو دا د په دې وجه کړی ده چې یاره داسې هغه کوم جینۍ کړې ده د هغه د تر لور ده هغه دم خوښه ده او د هغه ته اس ام اس هم کولی چیرې مطلب دا چې ستا د ښځې پکچر ما سره دی او دا دې ما سره واسي د ډېر وخت نه دی لګیا خو بیا دې وخت هم شو خو بیا چې کله دا وقوه وکړه نو دې چا لیدلی نه و بیا یو کس چې کله موږ دغه وکړو ماسکوتن و نو د ما دې نه تپوس وکړو چې یاره ما هغه مدعي واورېدلو چې یاره دغه ټایم کې ستاسو دا د مقتول سره چې کوم دی د ترور زوی کزن عامر نومې ناست و ما تاسو څه کول دغه ټایم کې چې دا کس راغی تاسو یې هیډ کړی دی ویره دغه ټایم کې موږ چې کوم دی دا نس یو بل ته مخامخ او ویلډو مو کوله او دا سړی راغی بیا چې کله دې ما واورېد دې ما دا کړه ما ورته چې اخر دې ما انټروګیټ کړو ما دنه مې تپوس وکړو چې دې دغه ټایم کې څه کولو نو دې به چېرې داسې یو بل سره مخامخ ناست و او دې دواړو لډو کوله او وي زه رالم او بس په دې تندي باندې مې ویشتلو نو ما اخر ولې دې ویشتلو وجه څه ده وی بس دا بس دما خپل لغه او بس د سره زمانه کې دې ما ناخوښه و نو مې اخر په څه وجه دې ناخوښه و څه داسې ریزن دي همدم دغه پکې چې هغه جینۍ ده پېژندله که نه د وی چې لکه مطلب دی د سکول ماشوم او هغه نو مطلب دا چې دغه ریزن کېدی شي او بیا دنه ما چې کوم دی الی قتل هم برآمد کړلو چې کوم دا دغه کړی دی د بیا کور ته وړو د خپل یو ورور ته میسج هم کړی چې یاره ما داسې دغه مرډر وکړو نورو مونږ دې کې ډېر ایفرټس وو بل سپیشل دی کې چې کوم دی مونږ ډي پی او صاحب په روټس کې چې دا خبر راوستله نو بیا هغې نذیر خان زمونږ ایس پی انویسټیګیشن دی چې هغې ته دا ټاسک سپیشل هغې ته حواله شو او بیا زمونږ ډي اس پي صاحب بدر شیر خان سرکل ډي اس پي چې کوم دی زمونږ هغې په دې کې باقاعده مونږ یو ټیم جوړ کړو په هغې چې کوم دی زه د هغې ټیم دغه وم بل صاحبداد خان او بل زما سره ګنرز وو خپل موبایل افسران او مونږ بالکل او مونږ سره ډي پی او صاحب په دې کې باقاعده مطلب دا چې آنلاین به ایس پي انویسټیګیشن صاحب او ډي اس پي صاحب او تقریبا ډېر زر مونږ دا سیز ریکور کړو جرایم پیشه خلکو دا دې لپاره مثال دی دا وګورئ مطلب دا چې دی یو داسې ماشوم شهید کړلو چې دلته پکې څه میلاو شولو که نه نو پکار دا دی چې هر دی داسې قسم خپل دا بچي چې دي خلکو چې دی باندې چک ساتي چې داسې مسخرنې تماچې داسې قسم دغه دی نه ورکوي او بل د هر یو څه تپوس پکاري چې بهي چې ته کم خوازې چا سره دی دا موبایل چې کوم دی سپیشلی دا د چک کول پکاري چې دا دی نه ورکوي د دې نه دونه مطلب دا چې د یو ماشوم کور دغه شلو که نه او د هغې خاندان ته څومره لکه دغه ورسېدلو دکو رسېدلو الله کم ډېر په خفه وه خو په دې بیا ډېره زیاته خوشحاله شوله چې کم از کم دومره څوک هغې ته میلاو شو او دا ادرسي ورته میلاو شو چې دا اوریجنل اکیوز موږ ته چې کوم دی اریسټ کړلو نو د علاقې څومره خلک وو هغې موږ چې کوم دی ډېر زیات زموږ یې دغه وکړلو او خوشحاله دي په دې باندې زموږ علاقه زموږ په دې دغه باندې مطلب دی چې دومره ریسنټلی دا کاروایي موږ وکړله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په 26 تاریخ باندې ماسخوتن کې دی یو الک وشت کېږي چې د هغه نوم دی جهانګیر د تصویر دی الله ولا خیس ورکړی و د ترور زیرې ورسره امیر هغې راغلي دي وردګه کې د نیر په غاړه باندې دواړه ګپ لګي موبایل کې ګوتې وهي
او په هغه باندې فایرینګ کیږي او هغه وشت کیږي او بیا دا ډراما جوړه شو ماسختن چې اسچو سه بوزو چې موږ موجودو شریک باندې اطلاع ملو شو کنټرول په ذریعہ کې د موټر کار نړځو شوې او کس پکې ولګید او موټر کار کې یو تختې د دارنګ سلیټي رنگي ری پلان کې ډینګې ری مونږ راډو پوری موکیتا امیر الک کې جانگیر الک کې هغه امیر دغه خو کې هسپتال ته وړو او چې موکیتا راډو په موکا باندې مونږ سره هول ملو شو خو پوری طور داغه کې زموږ جناب ډي پی او سی عرفان الله خان او ایس پی انویسټیګیشن نذیر خان هغه وی چې پوری طور موکیتا ځان ورسوي او حالات سچویشن معلوم کړي چې ست تقاضی یا برابر کړي مو موقع ته زوی چې چوسف انچارج انویسټیګیشن موقع ته راډو موقع نسره موږ سره په بدري قدمه کې موږ ته خول ملو شو موږ ته دا پته ولګیږي چې د موټر دا چې دا ټوله ډرامه را او دا نږدې چې ته چې خبرات را دا د چې لکه داس د نږدې نشوي د پولیس کار چې د تفتیش د شک د شروع کیږي خو اس چوسف او انچارج انویسټیګیشن د ډېر ستاینه ول دي چې لکه غي پوری طور په دې کې د اس ام اس دغه په موبایل باندې راغلی وي چې هغه دا لکته چې د په هغه باندې کې ځان مین کو او دا خو خو دی اوس الله تعالی کوي وسړي له خایس ورکی نن سبا چې لکه دغه بیا دا پوزیشن کې تاسو سره به ګرځي بل سره به نه ګرځي د سره به کېنی د سره به نه کېنی او بیا به انجام سي تبه ولې نه خدای دې غرق کې غرق شي تا ته په سبي له شو ګرګول نه زیات خسته او د دې ټول لغټه خبردارا چې د دې وړو کې د پلانوم ګل باچاریدار ګل باچا کاکازي او د بلې خزینه کې خزا او پات شوی را دا غي خزم دا یو نه هوا او بیا د ګل باچا کاکا د خپل رول ظاهر شاله ورکړو دا غرالوي کو سیکنډ ایئر کې د سبق وي پاک معصوم او هغه د ظالم کړي لکه هغه د نظر شو هغه کړي د اوښته په بے دردۍ سره ته ټول غټه خبردار کې چې موږ دا وایو چې د خپل بچو نه چې لکه موږ نا خبر یو د خپل بچو باندې موږ واچ نه ساتو دا غم دار دی وي زما پلار زمیداری کوي نورونه دي نو کاکا ته خو زمیداری کوي خود خو بر کور جاړ ک او اوس بتم کې افسوس کوي او دا به مو دشمنیم کور ته راوړه کدی موبایل ته په خپل جبه کې دجال ويم دجال نو دا بم کې کم نه ار سړی په خپل غوي ماخ تکړه دي کړو کې دي کلوې دي دا لبه وسري موز نشتا او داس نشتا روزګار نشتا بس صرف ار سړی کې موبایل کې پلستن کې او په کور کې او په بار کې نه کې دجال د سره دي نو خپل بچی د کوټي کنټرول کې ساتي اسی کې دي کې لبه کوي نو د وګړي او د جمعاتونو او د بیٹکونو خبرې روکې شوې هغه کې په خوا تهذیب خلکو زدکاو اوس په موبایل کې هغه خبرې دي چې هغه په خپل راضی نه بچی دي س د وشتو نظر شو او سره موټر سایکل نظر شو په 1 लाख موټر سایکل اخلو په 1200 هلمټ قدرې ولا مونږ کې تکلیف نه کو کې دا واخلو نو دا میسج در کوم چې خپل بچو باندې واش خپل بچی باندې کې لکه نه وا چې ته چا سره کې باسي سکه صدقه لږ وسره خپل بچو لږ ټایم ورکړي خدای نه مونږ کې هر سړی په خپل بنده دی کني د رزق وعده الله تعالی کړی د چې رزق بزور کوم مونږ رزق کې توبه بس په بنده یو هر سړی خپل خېټه وینو د بل هغه دغه نه وینو نو مهرباني دا وکړئ چې کم از کم مونږ کې لږ دین راغی مونږ کې لږ پوهه رااله مونږ کې لږ کې تهذیب د مشر کشر راغی په خدای قسم چې لکه د خشه د خود خطرناک شی تم بل نشته نو مهرباني وکړئ د خپل بچو باندې واچ په خپل موبایل باندې کې د اس ام اس چاته کوي د درابطي چا سره دي نو بیا به ان شاء الله کې داسې خبره اتره نه خودي سره یو بل میسج ورکوم چې نن سبا د حالاتو مطابق د سکیورټي حالاتو مطابق کې زې په زې تھریټس ملاويږي نو دا د بل نه د اسمان نه څوک نه راکوزيږي زه ته یو نو قدر سره یو شړې راځي او تاسو وی چې مال زې راکا خپل کلی په کروڑ کاله کې څوک نه پریږي مهرباني دا وکړه چې راغی اطلاع کړي پوری تور پولیس سټیشن ته ورکه چې بعید دا کړي لکه شړې راغلي د ما خواله ما سره دلته اوسېږي یا لکه دلته کې زمانه زې غواړي نو میلمه کم از کم په خوا به میلمه پسې سړی ګرځېده خو اوس ګورې هغه میلمانه نشته اوس چې میلمه راشي هغه میلمه به ستا کړې
د مرګ خبر راوړي او هغه به چې ستا د علاقې د ویاړېدو د کوشش کړي لکه میلمنن سبا پخوا به خلکو شپې کولې اوس چې هر یو سړي سره رسایي ده که د پېښور نه څوک راشي او که ډېر اسماعیل خان له کور ته ماسخوتن له واپس هم رسېدی شي تا سره چې یو سړی شپې له پاتې کېږي یا به د جرم نه کته نه یا به تا ته قد کړي تا به غر کوي یا به ستا چې عوامو ته نقصان نسي نو کم از کم مهرباني دا وکړئ چې څوک کډوال راځي ناشنا کس راځي هغه ویریفیکیشن په خپله هم کوئ او مقابي تاڼۍ سره هم هغه شیر کوئ نو انشاءالله موږ به ماتې نه خورو که موږ چا د تپوس وکړو چېرې رورې تاسو کول به زه خو چې د پلانکي میلمه یم نو سنت طریقه دار لاړ شه هغه سړی وله راوباسه که هغه یې پېژني چې او دا میلمه دی نو میلمه هم خوشحاله شي یاره د دې کلي ډېر نر خلک خو ځینې سړي له نیغو رسول که چېرې ده دروغ ویلي نه دی هلته بیا نه ځي وي هلته کې خو به یې پلانکي کلي کې د سړي نه تپوس کوي نو مهرباني وکړئ تپوس ته میلمه نه کوئ او زموږ نمبر دی دا سرکاري نمبر دی 0348 500 5734 دا سرکاري نمبر دی زموږ د ډي پی او صاحب هم نمبر شته په دې دغه باندې واتساپ باندې چلیږي د پاس نمبر هم شته د کنټرول نمبر هم شته په هره طریقه چې نو موږ سره رابطه ساتئ انشاءالله موږ به په امن باندې دا زموږ ملک دی دا زموږ قوم دی دا زموږ بچي دي یقین وساته 24 غنټې موږ په دې کې که چېرې زه داسې زه دب شم او زه نو د دې عوامو به څه پوزیشن دي پورس تاسو لپاره به 24 غنټې انشاءالله هر وخت سرتلی کیږي او قربانۍ نه انشاءالله هیڅ قسمه دریغ نه کوو زما نوم خوشیر علي دی او زه په رینجر کې ملازم وم ما چې ړومبی واده وکړو د هغې نه یو ماشوم پیدا شو چې د هغه نوم جهانګیر و هغه بیا ما بل واده وکړو دا زوی چې وم دا زما مشر ورور د هغه نوم ظاهر شاه و هغه ته په حواله شو نور تربیت ولا ټول هغه کړی و زه یې د څه نه خبر کړی نه وم په ړومبی ورځ باندې هسپتال کې وفات شوه او دا ماشوم هلته هسپتال کې پاتې شو درې ورځې پس بیا دا زما ورور لاړه مشر او ده راوسته د هسپتال نه بیا ټول تربیت زه خو په ملازمت کې وم ټول تربیت ولا ده کړی دی د ده نه د سبق او د هر څه یعنې هر یو دغه یې د ده پوره کړی دی دې وخت کې د هغه عمر تقریبا چې 24 سال دغسې به 24-23 سال به زما ظاهر شاه نوم دی زه خپل یو سرکاري ملازم یم ډسټرکټ سیول ډیفنس آفیسر مردان او دا زما ورور دی کشر دا واقع چې شوی دا د زوی و خو دې چې پیدا شو نو په هغه ټیم د مور چې نه وفات شوله په هسپتال کې وه بیا موږ د دې هغه دغه شي هغه مړی م راوړو ماشوم چې په ځای باندې پاتې شو دغه کې په هسپتال کې بیا ورپسې په 3 ورځ زه لاړم هسپتال ته هغه ما راوسته او چې را مې وسته بس بیا خو دې چې د بارو رینجرز کې و دی هم یو سرکاري ملازم و دی بنو ماشوم چې هغه ما بس خپلې ښځې ته حواله کړي چې یاره بس زمونږ زوی دی دا بس ورارم دی بس زمونږ زوی شو او دې ټیمه پورې موږ د هغه تربیت وکړو او د ده روټین به دغه چې سکول ته ته کالج کې یو سبق وی پی کې هغه نه چې به راغی مونځ یو که ماسپښین بیا به دې مدرسې ته دا مخامخ مدرسه ده په دې کې چې به ترجمه کول او د ماسخوتن مانځه پورې به دې کې ناست ماښام لمونځ و مازدیګر او ماسخوتن چې دا په دې مدرسه کې کوله نور دغه نه موږ نو خبر د دې واقع نه بس په دغه ټیم زما بل زوی د قاسم جان هغه کور ته ما ته دغه جهانګیر چاويشت هسپتال ته یوړه موږ هم بس مانځه ته تیاری کوو مانځه ته راوتو هغه بیا کلیم خلک مو ټول او بس هغه موقع ته ځان منګه بس خو کلیوالو چې نه هغه بیا الله نغه چې نو زخمی چې نه هغه په دغه کې اچولې په گاډي کې چې اصلي هسپتال ته چې هسپتال ته لاړو هلته هم چې ورسو هغه وی چې د سیریس ته پېښور ته ورسوي نو بیا منګه دغه شانشار سره د په موټر کې وبس لاړو امبولانس کې هغه او چې هلته ورسېدو بس هغه بیا تقریبا ایکسپایر شو ټیم پکې بیا ډېر نو هغه بیا موږ واپس رالو دغه دپاره چا سړي هسپتال ته هغه سچو صاحب چې نو دیم راغلی علي اکبر خان دی نور سلیم خان دا ټول به سره هغه بیا دي دغه مو کو تپوسونه موږ ته په ټیم کې څه پته نه وه داسې نو بیا چې دوی د اف آی آر او دا خبرې مبرې وشولې نو موږ بیا په هغه ټیم خو موږ اف آی آر کې بیا دغه ونه کړو ځکه چې موږ ته پته نه وه موږ بیا څنګه بوی ګناه پکې څوک راونه نیسو هغه بیا موږ هغې نه وروسته بیا چې ښه معلومات وکړل نو موږ د خپل دښمن چې نه راته معلوم شو لکه موږ ته خو خپل دغه نو معلوم موږ چې کیس چا کړی دی دښمن راته نو معلوم
نو موږ اف آی آر وکړو د نامعلوم خلاف ناغه بیا زمونږ تانه والا چې علي اکبر خان دی د ټول سټاف چې ناغه خپل پوره کوشش وکړ او په 24 غنټه کې دند دی چې ناغه ملزم چې ناغه گرفتار کړ او خو صحیح ملزم و دام نه چې بے ګناه کسي دا کړي گرفتار کړي او خپل هغه پوره کارکړدګي چې ناغه خولې نو بس من ته بیا دا معلوم شي دا یاسین نومي الکته د مراد زوی دی د کلی دی په کلی کې بر اوسېږي تقریبا 9 کیلومتر بره او هغه چې هغه دا کړی دا جرم چې نو بس هغه کړی چې هغه بس دا داسې ټلیفون نمبر کې شو دي ته دمکې هم ورکړي دي او د ته هم ورکړي زما بل وراره دی الیاس هغه ته هم ورکړي چې داسې سر ډېر کنځلې هم کړي دي غیر اخلاقي حرکات هم کړي دي او یا بالکل دا مور د بس په هغه ټیم او پاشه کله چې دی پیدا شو په ټیم د مور سره ایکسپایر شو مړه وجیا زمانو امیر دی او دا کم الک چې پاشه دا د نوم جهانگیر دی زمانه ترور زوی دی دا ټایمنګ مدرسه کې سبق ویلو بار وتلو مدرسې مه ته کې ناستو او ځان مشتیا لپاره موږ لډو گیم لګو د مانځ انتظار هم کولو دې کې یو کس تورو کپړو کې راغی شازما شاړه نه او په جهانگیر ډزو کو وتښتېدو او جهانگیر نه ته پریوته دا ټیم کې بیا ما نور خلکو ته आवाज وکړ هغه روچت کو نه بیا هسپتال ته یوړو زمانو مشتاق دی او د وردګي اوسیدونکو ما کوم چې وفات ده تاسو دا مې مرګره دي دا وړوکوالي مرګره مې هغه بل کوم چې هغه بل خو زما د سکول دړه مرګره بس هغه بیا کالج ته چې شروع شو نه بل کالج ته لاړم موږ بل ته لاړو دا څنګه الکو دا چې کومه وشته ما سره خو ډېر ښه تعلق دغه جی جان را سره نور بس دلته کې ما سره په دغه کې کلینیک کې شاګرد او دې باغ بس ما خام راتلو به بوتلو چې دا ډېر خلک او دا چاته تیز خبر هم چاته نه کړی بس خپل کار سره کارو مدرسه مونږ او بس کور سبق پیوي بس دا سبق نه چې وروته بس بیا بدغلته ناس ته مونږ انتظار به کول چې مونږ به کو ډایرکټ په کور ته رالو کوم قاتل چې دی بارودان ډېر راتل ارو پسې براتلو جی تاسو را ملاوي ته زه دکان کې مارور موږ سره شاګردو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه استاد شکریا ادا کوم بل د کلی خلکو مزکه چې موږ سره دیم ایفورټس کړی دي دا وکوه چې کلو شو دلته د شهنشاه دی یو ډیر سماجی ورکر دی هغه ماته ټلیفون کو چې داسې یو قسم انسیډنټ شو زه شومو دا سلیم خان شو سیدات خان شو دا مرزا سیک مونږ لاړو ډایرکټ هسپتال ته مزان ورسولو هسپتال ته لاړو د لیکس حالات داسې نزه حالات کو نو مونږ داسې مناسب نه ګڼو مونږ د سپیشلی چې مونږ دی ریکور شي نو د ایمبولانس کې واچول شو پېښور ته روان شولو بیا د موږ سره رابطه شهنشاه وکړه چې هغه لیک ایکسپایر شو شهید شولو ډي پی او سے په دې باندې نوټس واغستلو او غي اس پی انویسټیګیشن سپ ته بعد دې باره کې انډیکیشن ورکړ چې تاسو باقاعده دغه سپیشل ټیم جوړ کړئ او امدا صاحب باقاعده موږ د پاره دې امدا صاحب ډي اس پی سپ ته وی او په دې کې ټیم جوړ کړو او زه شو مخبل او دا سیدات خان شو او ما سره چې څونه دا ګنر دی او دا مور سټاپ دی او سلیم جان خان دی زموږ ډېر غټ ایفورټس ولې چې دی خو انون فرسن خلاف دی داویداری کړې و چې کیوس پکې معلوم نو شپم وا خو بس هغه کې چې کم دی مونږ ډېر خپل ایفورټس وکړو مونږ پکې او سسپیکټ سړی راوچت کړو او هغه چې کله مونږ انټروګیشن وکړو نو هغه ټول راز مونږ ته وی او کیس مونږ ډیګ آوټ کړو او داغه نه مونږ ریکوري وکړه باقاعده چې کم الیکت له امم برآمد کوته او دلته چې کم دی هغه کنفیشن هم کړی دی بیا به عدالت کسټډي مور راغستې دا بس صاحب پیش کو عدالت ان شاء الله او داسې امید ده چې ان شاء الله الته هم کنفیشن کی او د علاقې خلکو نو دا خو مطلب د کسټډي د انټروګیشن شروع دی او ان شاء الله چې دا خبرې نو ان شاء الله تاسو په مخ کې بیا او سره داس خو چې کم دی د مون سره دا اونلی ون دی او بیا به چې کم دی چې څنګه دغه تاسو په نوټس کې براولي او دا دی بیسیکلی وجه دا ده چې یاره دا خبره دی کی چې اس ام اس د کړو چې مطلب دا چې تاسو به دا کوم بیا دا ډیر خيار کس خداو چې دی هغه اس ام اس هم ټول ډیلیټ کړي وي موبایل بالکل بلانک پروتلو دی باندې انټروګیشن زموږ سلیم خان ډیر ځد دغه سړی خو په دې مونږ د شک واچو چې د سمدستي موبایل هغه ډاټا د ډیلیټ کړل نو موږ ته پته ول چې د سړی کې دغه شته دی کنه خو داسې دغه شته چې د ماشوم له زنانه بل ماشوم کتل ورو داسې ترنجش پیدا ته وو چې مطلب دا چې یاره لکه داسې بوی راځي د خبر نه تیاره نو باغه وجه باندې ته دی ناخوخه وتا
کندالک چې کوم ما په علاقه کې تاسو کړو ډیر شریف سړی ډیر معصوم ډیر خولې لکه ما کوم کم از کم دلته مخبرین دي نور علاقې ته مېدین ټول هر سړی دا و چې ډیر او هر اشکبارم دي ډیر زیات خلک پدې خو دا خبره وشوله ډیر خوشاله پدې خبره دي چې کم سړی چا دا قاتل او هغه ما خیال 24 غنټه خو لا ډیر لوی خبره ده ما خیال چې 2 غنټه بعد مونږ نیولې دي 24 غنټه خو ډیر لوی خبره 2 غنټه بعد یې مونږ نیولې دي او ډي پی او سے باقاعده دی و بار مونږ سره رابطه و په ټلیفون باندې چې تاسو وایي لکه دا سړی زر ریکور کوي چې هر څوک چې دا سړی ډیګ اوټ کوي نو سره ډیرو عوام خو مونږ سره تعاون کوي خو سپیشلی دا مونږ دا و چې تاسو سره هر سړی داسې راځي دا سيزونه د پولیس کار نه دی واده چې تاسو وایي چې پولیس په کم دی دا دغه به حل کوي چې د دوه موبایل نشته د مونږ سره دومره فیسیلیټي نشته کم از کم تاسو ګوره آبادی ډیره زیاته ده تاسو سره چې خو شاګاون کې څوک هم راځي باقاعده مونږ ته اطلاع کوي چې ربای دا سړی نه وي دی هغه رجسټریشن کوو چې مطلب دا رجسټرډ کو بل هر یو داسې دغه سړی تاسو نه داسې مشتبه چې بای په دې لار یو پیر وړي بیا وړي بای د سکار دی ټیک شو کنه نو پاګه باندې ډیر کړي نگراني ساتي چې ربای دا سړی دی مونږ ته باقاعده تانه ته اطلاع کوي ډي پی او سے تاسو ته بار فیسبوک پر پیج کو لاوکړي په هغه نمبر تاسو دغه کوي خیر دې کو تاسو زموږ سره مطلب دا تاسو لکه تاسو ګوره مونږ بیا شپه ورسته د پاره منډي وو نو دا غي د اخر چې مونږ ان شاء الله دا انسیډنټ کیږي دا غي نه مخکې دا غي روکتام وشي کنه نو چې وشي بیا روکتام کیږي خو بیا هغه شي وي کنه نو مونږ چې تاسو ګوره نن سبا تاسو نه چیرې دا دغه مګه داسې دا غن بن خلک راځي کنه په علاقه کې ګرځي د ګنداو خلکو سره دا ګوره دی یو لینک ته د دې مونږ ته انډیکیشن راکوي نشاندهي کوي چې بای دا کسان دی په دې کې ګرځي راګرځي د دې خلاف هم کاروایی کوو کنه زما جی عبدالماجد نوم دی د وردګ اوسیدونکو مو د علاقې نائب ناظم یم جی زه خو لومبې د ستاسو د پولیس ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو دومره راغلئ لنډ تنګ وخت کې موږ لم دا ټیم بل جی زه د دې د جهانګیر د مشرانو په حواله کې د دوی باره کې د دې کلي باره کې به زه خبر وکړم د دې نه داسې هېڅ غلطۍ نه شوې دا مشران چې کوم دي د اکټیو زندګي دلته تېره کړې داسې سلوپاران داسې قسمه څه خبرې ترې نشته خو دا څه چې شوي دا ډېر ظلم شوی ډېر زیاتې شوي په دې موږ ډېر زیات خفه یو د علاقه پې ډېره خفه ده څه چې شي ډېر ظلم شوي باقي جی موږ د تاڼۍ شکریا ادا کوو د علي اکبر خان شکریا ادا کوو چې ډېر زر په 3 غنټو کې زمونږ دا مجرم کې چې کوم دی علاقې دا مجرم دی د ګرفتار کو د هغې موږ ډېر شکریا ادا کوو جی